بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 96 نمبر درس دی او د مرفوعاتو بحث شروع دی. فصل نمبر 12 دی او مرفوعاتو کې مونږ ډېر مخکې د فاعل بحث کړی او همدغه فاعل بحث اوس هم شروع دی. اول هم هغه 8 قسمونه ویلي وو، بیا د هغې نه پس هم د فاعل بحث وکړو. اوس فایده نمبر 1 کې لیکي چې کله چې د فعل فاعل د فعل چې کوم فاعل وي کنه هغه اسم ظاهر یعنی ښکاره اسم وي. اسم ظاهر یعنی ښکاره اسم وي. فعل کې چې کوم د فعل نه پس چې کوم اسم وي او هغه ښکاره اسم وي فاعل وي هغه. او مؤنث حقیقي یعنی جاندار مؤنث وي، یعنی د ښځې نوم وي یا داسې د جاندار زناور نوم وي. ټیک شوه. نو مؤنث حقیقي مطلب دا دی چې جاندار وي، سا والا مؤنث وي. ٹھیک شو. هغه فاعل وي یعنی کله چې د فعل فاعل اسم ظاهر یعنی ښکاره اسم وي او مؤنث حقیقي یعنی جاندار مؤنث وي او د فعل او فاعل په منځ کې فاصله نه وي، فعل پسې فورا فاعل وي، حروف جاره یا بل څه پکې منځ کې نه وي، یا فاعل د مؤنث ضمیر وي، فاعل وي خو اسم ظاهر نه وي، ضمیر شکل کې وي او مؤنث وي. نو په دوانو حالتو کې یعنی که فاعل اسم ظاهر او مؤنث حقیقی وي او که مؤنث فاعل اسم ظاهر او مؤنث حقیقی وي او که فاعل اسم ضمیر مؤنث وي نو فعل به ورله ضرور واحد مؤنث غائب راوړلی شي. لکه قامت، قام ګردانو که قامه، قاما، قامو، قامت. څلورمه صیغه قامه، قاما، قامو، قامت. نو ګورئ دا هندون د یوې ښځې نوم دی او دا مؤنث حقیقي دی او فاعل دی او د فعل پسې فورا دی، د فعل او د فاعل په منځ کې بل لفظ نشته. نو دلته کې په منځ کې د فعل او د فاعل په منځ کې جداییم نشته او دا فاعل چې دی دا مؤنث حقیقي دی یعنی جاندار مؤنث، دا د ښځې نوم دی هندون. او نو د دپاره به بیا څلورمه صیغه راوړي چې فاعل مونږ سره چې فاعل هر کله دا فاعل مونږ سره مؤنث وي او حقیقي وي یعنی دغه وي دا جاندار وي. نو ګوره دا هندون د ښځې نوم دی. نو دې دپاره به دا فعل ضرور بالکل لازم به ته ورله څلورمه صیغه راوړي. قامه واحد مذکر غایب ده، قامه تسنیه مذکر غایب ده، قامو جمع مذکر غایب ده او قامت واحد مؤنث غایب، واحد مؤنث غایب صیغه څلورمه صیغه راځي. د قامه ګردان چې کې نو څلورمه صیغه چې راشي نو کله چې فاعل در سره مؤنث حقیقي وي نو ته به ورله فعل څلورمه صیغه راوړي. قامت دا به واحد مؤنث غایب ورله راوړي. نو قامت فعل دی او هندون فاعل، فعل فاعل جمله فعلیه خبریه شوه. دغه شان نسوارت دا فعل دی څلورمه صیغه ده، نسواره، نسواره، نسورو او نسوارت. نسوارت څلورمه صیغه ده او فاطمه دا فاطمتو دا مؤنث حقیقي ده، مؤنث حقیقي ده، جاندار مؤنث ده. نو وګورئ دا نسوارت فعل شو او فاطمتو ورله فاعل شو. نو فعل فاعل جمله فعلیه خبریه شوه. سمعت، سمعه د سمعه ګردانو که سمعه، سمعه، سمعو، سمعت. ٹھیک شو. څلورمه صیغه ده سمعت، سمعت خدیجتو. نو دا سمعت فعل دی او دا خدیجتو فاعل دی او د فعل او د فاعل په منځ کې بل لفظ هم نشته. نو د دې خپل منځ کې جدایي نشته، فاصله پکې نشته په منځ کې، د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله نشته. دا فعل دی او ورپسې دا فاعل دی. نو دا فاعل مؤنث حقیقي دی. نو چې کله فاعل مؤنث حقیقي وي نو ته به فعل واحد مؤنث راوړي. ٹھیک شو. واحد مؤنث غایب څلورمه صیغه راوړي. دا فاعل مونږ سره مؤنث حقیقي دی نو فعل به ته څلورمه صیغه راوړي، واحد مؤنث غایب صیغه به ورله راوړي. هندون مونږ سره مؤنث حقیقي فاعل دی او دا فعل به ورله څلورمه صیغه راوړي، واحد مؤنث غایب. ٹھیک شو. دغه شان وګورئ کله چې مونږ سره مبتدا را سره دغه وي، مبتدا را سره مؤنث حقیقي وي نو هغې دپاره به هم فعل چې کوم خبر ورله راځي نو هغه به هم ورله ته مؤنث راوړي. ټیک شوه. لکه هندون دا هند به مونږ مبتدا ده، مبتدا دا هندون مبتدا ده او قامت نه دی، قامت دا څلورمه صیغه ده. نو دا قامت دا فعل دی، قامت فعل او دې کې دننه هیه ضمیر فاعل دی، هیه ضمیر فاعل، دا هي ضمیر فاعل. نو فعل او فاعل چې ملو شي نو دا جمله فعلیه، دا جمله فعلیه خبریه چې دا بیا خبر شي. نو مبتدا او خبر دا جمله اسمیه خبریه شي. دغه شان دا خدیجه ته وګورئ، خدیجه دا موږ سره مبتدا ده،
مبتدا او دا سمعت چې ده کنه دا سمعت دا فعل دی او دې کې دنه هي ضمیر فاعل دی هي ضمیر پکې دا فاعل دی ٹھیک شو نو دا فعل او فاعل چې ملو شي دا جمله فعلیه چې شو ده کنه دا به موږ سره خبر شي نو دا مبتدا او دا خبر دا چې رايوځي شي نو دینه به جوړ شي جمله اسمیه خبریه ٹھیک شو نو ګورئ چې کله موږ سره فعل د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله نه وي یعنی بل لفظ په منځ کې نه وي او فاعل موږ سره مؤنث وي او حقیقي وي نو ته به ورله فعل څلورمه صیغه راوړې او کله چې موږ سره مبتدا مؤنث وي نو ته به خبر مؤنث راوړې نو چې کله مبتدا مؤنث وي او خبر فعل وي نو د فعل به څلورمه صیغه مؤنث راوړې نو هغه فعل کې بدن نه هي ضمیر فاعلی او فعل او فاعل چې رايوځي شي جمله فعلیه خبریه چې ده هغه به خبر شي مبتدا او خبر جمله اسمیه خبریه بشي دا خدیجه تو مبتدا دی او سمعت فعل دی کې دا هي ضمیر فاعل دی ٹھیک شو نو هغه هي ضمیر هغه د دې خدیجه تو مؤنث ته راجع دی ٹھیک شو د دې خدیجه مونږ سره مؤنث ته نو ځکه ورله فعل مونږ د مؤنث راوړو ٹھیک شو نو دا مونږ سره مبتدا او خبر بشي را سره نو د دې به ترکیب داسې کوو چې قامت دا فعل دی او هندون دا مؤنث حقیقي دا فاعل دی نو فعل او فاعل چې ملو شي نو جمله فعلیه خبریه شوه ٹھیک شو دغه بره دا ټول ترکیب کړم دی او د هندون قامت د دې ترکیب به څنګه کوو هندون مبتدا قامت فعل او په دې فعل کې دنه هي ضمیر دا پکې فاعل دی نو فعل او فاعل چې ملو شي نو جمله فعلیه دا بیا دا جمله فعلیه چې ده دا خبر شو نو مبتدا او خبر هندون مبتدا او دا جمله فعلیه دا خبر مبتدا او خبر جمله اسمیه خبریه شو مبتدا او خبر جمله اسمیه خبریه شو ٹھیک شو دا خدا یو خبره شو اوس بل خبره شروع کیږي وای کله چې فاعل اسم ظاهر وي او مؤنث حقیقي وي دلته کې مو کله چې فاعل اسم ظاهر وي او مؤنث حقیقي وي او دلته مو کله چې فاعل اسم ظاهر وي او مؤنث حقیقي وي او د فعل او فاعل په منځ کې فاصله وي او دلته وایي چې د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله نه وي ٹھیک شو او دلته کې ښکته وایي چې د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله وي یعنی د فعل او د فاعل په منځ کې یو بل حرف لفظ وي یا فاعل اسم ظاهر او مؤنث غیر حقیقي وي مؤنث غیر حقیقي یعنی بیجان اوس ځمکه ده دا مؤنث غیر حقیقي ده یعنی دا سا نه اخلي نور دی دا نور چې دی الشمس دا مؤنث غیر حقیقي دی مؤنث سماعي چې موږ کوم ویلي هغه شو ٹھیک شو نو دغه شان دا اسمان شو مؤنث غیر حقیقي شو نو دغه ته مؤنث کله چې فاعل اسم ظاهر وي او مؤنث غیر حقیقي وي یا فاعل اسم ظاهر وي او جمع مکسر وي نو د دروانو حالتو کې فعل مؤنث هم راتلی شي او مذکر هم راتلی شي یو ګورئ چې د فعل او د فاعل په منځ کې چې فعل نه پس فاعل اسم ظاهر وي او مؤنث حقیقي وي خو په منځ کې فاصله وي یو بل لفظ په منځ کې وي یا فاعل اسم دا یو خبره شوه دویمه خبره فاعل اسم ظاهر مؤنث غیر حقیقي وي دا دریمه خبره شوه او فاعل اسم ظاهر وي او جمع مکسر وي دا دریمه خبره شوه درې خبرې شوې نو په دا دریو خبرو کې په دې دریو حالاتو کې فعل مؤنث هم راتلی شي او مذکر هم راتلی شي لکه قرأ الیوم دا قرأ فعل دی او دا هندون فاعل دی خو د فعل او فاعل په منځ کې دا الیوم دا پکې بل لفظ راغی نو د دې فعل او د فاعل په منځ کې یو بل کې فاصله ده ٹھیک شو منځ کې پکې بل لفظ شته نو اوس دلته کې دا قرأ الیوم هندون هم راتلی شي او قرأت الیوم هندون هم راتلی شي ٹھیک شو دا قرأ واحد مذکر غایب صیغه هم راوړی شي او قرأت دا چې واحد مؤنث غایب صیغه هم راوړی شي دا چې کله د فعل او د فاعل په منځ کې بل لفظ وي که نه فاصله پکې وي د دواړو په منځ کې د بل لفظ په فعل او د فاعل په منځ کې فاصله جوړه کړه ٹھیک شو نو اوس دا فعل ته واحد مذکر غایب هم راوړی شي او واحد مؤنث غایب هم ولا راوړی شي ټیک شو لکه دلته کې اوس دا قرأت هندون دا قرأ هندون هم ویلی شي او قرأت هندون هم ویلی شي قرأ الیوم هندون او قرأت الیوم هندون
دا دواړه ویلی شي. ټیک شوه. دا خو د مؤنث حقیقي مثال شو. اوس د مؤنث غیر حقیقي. مؤنث غیر حقیقي یعنی بیجان مؤنث مثال لکه ګورئ دا الشمس مؤنث غیر حقیقي دی. مؤنث غیر حقیقي او دا طلع فعل دی او دا الشمس فاعل دی خو مؤنث غیر حقیقي فاعل دی. نو ګوره دا ته طلع الشمس هم ویلی شي او طلعت الشمس هم ویلی شي. فاعل چې در سره مؤنث غیر حقیقي وي مؤنث غیر حقیقي وي یعنی مؤنث وي او بیجان وي سا والا نه وي نو ته دې لپاره فعل واحد مذکر غایب هم راوړی شي او واحد مؤنث غایب هم راشي. طلع الشمس هم ویلی شي او طلعت الشمس هم ویلی شي. ٹھیک شو. او د جمع مکسر مثال چې فاعل در سره اسم ظاهر وي جمع مکسر وي نو ته د هغه لپاره ګوره الرجالو دا د رجلون جمع ده. رجلون معنی د یو سړی رجلان دوه او رجال جمع. نو ګوره چې کله موږ سره فاعل دا رجالو وګوره دا موږ سره فاعل دی نو د لپاره ته دا قال الرجال هم ویلی شي. دا فعل ولا واحد مذکر غایب هم راوړی شي. ٹھیک شو. فعل واحد مذکر غایب هم راوړی شي. قال الرجال هم ویلی شي او دا فعل ولا واحد مؤنث غایب هم راوړی شي. څلورمه صیغه 1 نمبر صیغه هم ولا لګولی شي 4 نمبر هم ولا لګولی شي. نو دا وګوره واحد مؤنث صیغه ده. واحد مؤنث صيغه. ٹھیک شو. واحد مؤنث نو دا قالت الرجال ویلی شي. قال الرجال ویلی شي قالت الرجال ویلی شي او دا فاعل موږ سره جمع مکسر دی. ٹھیک شو. نو دا قال موږ سره فعل شو او الرجال فاعل جمع مکسر فاعل شو او دا قالت فعل شو الرجال جمع مکسر فاعل. نو فعل فاعل چې دا چې ملو شي نو دا جمله فعلیه خبریه شوه. جمله فعلیه خبریه شوه. ٹھیک شوه. نو ګورئ دې کې دوه خبرې موږ ته کوي. کله چې فعل نفس فاعل اسم ظاهر وي یعنی ښکاره وي او مؤنث حقیقي وي. ٹھیک شوه. او جاندار یعنی مؤنث حقیقي مطلب جاندار مؤنث وي او د فعل او فاعل په منځ کې فاصله نه وي. ٹھیک شوه. نو هلته کې به ته لازمي بالکل ضروری ده لازمي ده چې ته به واحد مؤنث صیغه راوړې. لکه مثلا ګورئ د دې مثال درله زه درکم. قالت پته وی قالت فاطمتو. ٹھیک شو. قالت فاطمتو د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله هم نشته یو خبره او دا فاعل موږ سره مؤنث حقیقي دی. مؤنث حقیقي دی. ٹھیک شو. نو ته بدله دا فعل لازمی دا څلورمه نمبر 4 نمبر صيغه به ولله راوړي. واحد مؤنث غایب صيغه به ولله راوړي. او کله چې موږ سره د فعل او د فاعل په منځ کې د فعل او د فاعل مؤنث دی او د دې دواړو په منځ کې یو بل لفظ راشي نو بیا تا ته اختیار دی ته دا قال فاطمه ویلی شو قالت فاطمه ویلی شي. ٹھیک شو. لکه دلته کې ګورئ قرأ اليوم هندون هم ویلی شو قرأت اليوم هندون هم ویلی شي. ٹھیک شو. دا قرأ فعل دی او واحد مذکر غایب دی او هندون واحد مؤنث دا هندون ولا دغه دی مؤنث غیر حقیقي ده. ٹھیک شو. نو ګورئ دلته کې چې کله د فعل او د فاعل په منځ کې بل لفظ نه وي فاصله په یو بل سره نه وي نو او دا فاعل چې دی دا مؤنث حقیقي وي. ٹھیک شو. نو ته به ولله 4 نمبر صيغه لازمي راوړئ. او دی بل کې ګوره د ښکته کې ګوره اوس وګورئ قالت اليوم فاطمه. نو ته دا دلته کې دې کې تا د دې قالت فعل او د دې فاطمه مؤنث حقیقي په منځ کې دا فصل راغی دا بیا لفظ پکې راغی. نو د قالت فعل او د فاعل په منځ کې فاصله رااله د دوانو په منځ کې فاصله رااله. نو ته اوس قالت اليوم فاطمه ویلی شي او قال اليوم فاطمه ویلی شي. د دې ټولو خبرو بس دقه نچوڼو ته قالت اليوم فاطمه ویلی شي او قال اليوم فاطمه ویلی شي. چې کله د فعل او د فاعل په منځ کې بل لفظ وي یعنی فاصله پکې وي د دوانو فاعل د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله وي یعنی بل لفظ پکې وي نو ته ورله 4 نمبر صيغه راوړی شي. تا ته اختیار دی قالت اليوم فاطمه ویلی شي او قال اليوم فاطمه ویلی شي.
نو دا قالت 4 نمبر صيغه ده او دا قاله چې دی دا 1 نمبر صيغه ده دا د واحد مذکر 1 نمبر واحد مذکر غایب ده او 4 نمبر چې دی دا واحد مؤنث غایب ده ٹھیک شو خو بشرط دا چې د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله وي او کله چې د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله نه وي او فاعل مؤنث حقیقي وي نو بیا به ته ضرور بالکل فرض عین په ځان وګڼي بالکل لازمي دي ته بله صیغه بیا نشي راوړلی چې د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله نه وي او فاعل مؤنث حقیقي وي لکه ګورئ قالت فاطمتو وګوره دا مؤنث حقیقي دا فاعل ٹھیک شو او دې لپاره به ته ضرور 4 نمبر صیغه راوړي صحیح شو دغه شان ګورئ سمعت زینبو دا زینب مؤنث حقیقي ده او دې لپاره به ته سمعت دا ضرور دا 4 نمبر صیغه راوړي ٹھیک شو دا لازمي ده بیا چې کله د فعل او د فاعل په منځ کې فصل نه وي یعنی بل لفظ په منځ کې نه وي نو بیا به ته د مؤنث حقیقي دپاره ضرور 4 نمبر صیغه راوړي او کله چې د فعل او د فاعل په منځ کې بل لفظ وي یعنی د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله وي یو بل لفظ په منځ کې وي نو تا ته بیا اختیار دی ته 1 نمبر صیغه هم راوړی شي قالت الیوم فاطمة ویلی شي 4 نمبر او 1 نمبر صیغه هم راوړی شي قال الیوم فاطمة ٹھیک شو دغه شان که فاعل در سره جمع مکسر وي کنه نو ته د هغې دپاره هم ویلی شي قال اليوم رجال نه قال الرجال خو چې فاصله پکې نه وي ٹھیک شو هغې کې هم ته ویلی شي قال الرجال هم ویلی شي قالت الرجال هم ویلی شي ٹھیک شو یا چې تا سره دا فاعل مؤنث غیر حقیقي دی مؤنث دی او بیجان دی نو ته د هغه لپاره فاعل دا فعل چې دی هغه 1 نمبر صیغه هم لګولی شي 4 نمبر هم لګولی شي لکه ته دا 1 نمبر طلع الشمس هم ویلی شو طلعت الشمس هم ویلی شي نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام